ورحمت الله تعالی وبرکاته. دوستانو ملګرو خبري او الله مو سلامت لره. قدرمن شي یو اهم خوب تعبیر متا سو تر وړی دی او هغه دا چې په خوب کې چرګ لیدل مرغې لیدل دا څنګه دي. په خوب کې چرګ لیدل د دې مختلف تعبیرونه دي. علامه ابن سیرین رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې په خوب کې چرګ لیدل د بیمار سړی که بیمار سړی وویني رب العالمین بدله شفا ورکي او صحت ورکي. او که وویني چې په کور کې ډیر شي چرګې تاویږي را تاویږي فارم ویني یا په پنجره کې بند وي دلیل دی د دې خبرې چې رب العالمین به په دې کور کې ډیره فراخي او خوشحالي راولي. او که وویني چې د چرګې کچا غوښه پرته ده نو دلیل دی د دې خبرې چې د دغه انسان نه یو فتنهګره زنانه تاویږي را تاویږي چې هغه زنانه به دغه انسان په فتنه کې واچوي. او که وویني چې چرګي مخکې ډېرې وي او بیا لږې لږې کمیږي لږې لږې ځي چرته یا بهر وځي نو دلیل دی د دې خبرې چې دته به نقصان ملاویږي. او بیا علامه ابن سیرین رحمت الله علیه فرمایي چې که چرته وی لیدل چې د کور مکمل تر باندې چرګو نه ډک دی نو دلیل د دې خبرې دی تعبیر د دې خبرې دی چې د ځینې مشکلاتو نه بعد به دته مالی فراوانی فراخي او خوشحالي ملاویږي. حقیقت دا دی چې چرګ ډېر زیات فواید دي او د چرګ ساتنه او د هغې کوم فواید دي هغه هر چاته معلوم دي. نو په دې وجه باندې په خوب کې چې وینیم نو ډېر زیات فایده ده ډېر زیات مالی فراوانی ده او خوشحالي ورسره تړل شوې ده. رب العالمین هم سره زما خوشحاله کا. جزاکم الله خیرا.